ساجد خان ته اني په سوشل میډیا باندې نن سبا یو ټاپک ډیر زیات ګرم دی. وای موږ د هغه مولایانو ډیر زیات قدر کوو کوم مولا چې په منبر باندې په جمعات کې کوم د امن خبره کوي او د هغه موږ ډیر زیات احترام کوو لکه مولانا خانزیب را مخې ته کی مولانا خانزیب شهید رحمت الله علیه دغه سي مفتی منیر شاکر شهید رحمت الله علیه را مخې ته کی دغه سي نور ګیلمن را مخې ته کی دغه سي مطلب نور چې کوم شهدا شوی هغه را مخې ته کی موږ دې ډیر قدر کوو او دا دي اصلي مولایانو چې کوم دي د قام مولایانو دې موږ ډیر قدر کړی دي خو د نور موږ ځکه قدر نه کوو چې دوی د امن خبره نه کوي کنه نو د دې خلکو د منافقت زه تاسو نن لږ واضحه کوم ها د ریحان زیب شهید د دم زما د علاقې سره تعلق دی زما د حلقې امیدوارو سیده پس د مولانا خانزیب صاحب هم زما د حلقې امیدوارو سیده او زما د حلقې سره تعلق دی مولانا خانزیب صاحب چې کله د الیکشن کمپین کولو او دا چغې به والی او دا غریب بد سر وروتو ماښام د بدنه وتلو کنه د پښتون د بیدارولو کوشش به کولو پښتون ته به د پاک سپینې کیسې کولې نو دې قام به څه ویل خبرې ساجد خانه دې قام به ویل دا د ایسایي جنډ دی دا د فوج کس دی دا د پلانکي کس دی دا د پلانکي ادارې کس دی وګوره هغه داسې پاکې خبرې هم کوي وجني نه صحیح ده بیا چې کله د الیکشن مقرره ساجد خان د دې خلکو هغه منافقت زه تاته ښیم ښه د خانزیب مولا په مقابله کې چې دیو کوم کس پاس کړی دی هغه 80,000 ووټ ورکړي د خانزیب مولوي صاحب به صرف 10,000 ووټونه ورکړي صحیح ده دا د دیو د مولا سره د هغه مینې هغه انتها تاسو د دې ځینې لګولی شئ چې د مولا سره څومره محبت دی صحیح ده خو بیا چې کله دغه خانزیب مولوي صاحب شهید شلو صحیح ده نو په جنازه کې چې کومه دی د هغه د ودرېدل دپاره ذهن نه وه دومره غټه جنازې وه موږ پښتانه چې کوم دی مرده پرست یو په مړینې باندې سړی چې کومه دی منو چې ژوندی و موږ ورته د عیسایي او د پلاو د انډیا او د افغانستان او دې خلکو یې جنډ پیلو خو چې کله ژوندی و الیکشن ته ولاړو موږ یې وټ غوښتلو نو هغه وخت کې به پسې مال اول او وروسته تا او بیا بل به پسې کنځلې ورځې بدې او پلا پیتوې بیا چې کومه دی هغه پې ورلګولې صحیح ده بیا زموږ یو بل مولوي صاحب دی مولانا عبدالرشید صاحب مولانا عبدالرشید صاحب چې کله دی په دماکه کې وشوله اتیا ملګري خواته شهیدان شو پخپله پکې زخمي شلو 4-5 ټیکونه پې د مرګ وشولو صحیح ده خو هغه چې کله الیکشن ته غریب رامخې ته شو قانون 4,000 وټونه د قام ورکړه او دا وایي زه د هغه مولا سره ودرېږم څوک چې د امن لپاره خبره کوي او د امن خبرې کوي مفتی منیر شاکر ستا مخامخ دی مفتی منیر شاکر چې کله ژوندی و دې خلکو پې ولې فتوې قسم نه لګولې چې دا د عیسایي کس دی او دا د دې کس دی جنډ دی او دا دی واغه دی خو کله چې هغه د دې دنیا نه لاړی نن یې هر سړی چې کومه دی مني ښه دغه ګیلمن دغه ګیلمن شهید دا دی وی چې نن پاره سهار او ماښام په ټپه کې یادوي زما د په رب قسم چې دا کم خلک نن صفت کوي دې خلکو به له غیبت کوو ویل دا د فوج کس دی فوج تیار کړی ویل موږ تاسو پې پیژني او ویل دا چې کوم دی موږ تاسو پې معلومه یو ویل دا هم غر کوي او زموږ بچي غر کوي صحیح ده بیا ریحان زیب ساجد تم د باجوړی ګورې کیمرامین صاحب او زم د باجوړی یم ستا د حلقې امیدوارم دی زما کله چې ولاړو ریحان زیب پسې به مام دا خبرې کولې تا به هم کولې بل به هم کولې چې دا خان را پاڅولی دی دا فوج را پاڅولی دی او دا د پی ټي آی ووټ خرابوي او دا چل کوي او دا هغه چل کوي دا قصه به وکړه نه صحیح ده چې کله هغه وروره په الیکشن کمپین کې غریب خپله وینه تویه کړه شهید شولو نو دې خلکو ته بیا د هغه اصلیت معلوم شو د هغه تقریرونه واقعسې مسې به یې رامخې ته کړله دا خو د کار سړی یې رانه مړ کړو دا یې رانه دا مړ کړو نو دا دومره بېهوده قوم دی دومره بېغیرته قوم دی دومره اوده قام دی دومره په مړو باندې سیاست کوونکی قام دی چې کله دیو نه سړی مړ شي دی وی به وپېژني چې کله دیو سره ژوندی کنه دی وی قدم نه کوي وی مولا په امن خبره نه کوي لکه د خانزیب مولوي صاحب په امن خبره نه کوله څو پېرې دي سمدی ته لېږلی دی د خانزیب مولوي صاحب په خاندان سره څوک ولاړ دي چې هغه بېګناه چې کوم د زما او ستا دپاره شهید شو د امن د غږ دپاره ټکي دپاره شهید شو دا د هغه د بچو دپاره مثاله څه شی کړي دي څه شی دی ولې وړي د هغو بچو باندې چېرته لاس نیسي سر له ایښی دی یا دا نور چې 100 علما کرام په دغه باجوړ کې د امن دپاره شهیدان شوي دي او په دغه بدامنۍ کې شهیدان شوي دي هغو بچو له چېرته یو سیر وړي دي چې ته نن راځي او په مولا ته وایې چې مولا د امن نه د منبر نه د امن خبره نه کوي منافق خپل روزګار چلولو دپاره ته دا خبرې کوې چې کله د افغاني جنډه استعمالوې کله د پاکستاني جنډه کله پی ټي ایم استعمال کوي د خپل روزګار او خپل پیج چلول دپاره چې ډالر ته وګټي ته په ورځ کې په سلګونو ډالر په دغه طریقه ګټي نور د څه نه د امن فکر شته نه د څه د بدامنۍ فکر شته او په دې چغو مه وګورې امن راځي نه منظور پښتون غوندې اوچت او چوت او کلکه خبره ده چې هغه نیکه هم نشي کولی حقیقت به وایو خو هغه هم د اوسه پورې د 2018 نه تر 2026 پورې یو کس یې چې کومه دی د جیل نه آزاد کړی دی یو امن چې کومه دی په یو حلقه کې چې کومه دی هغه راوستلی دی دا امن چې کومه دی په چغې نه راځي په دې خبرو ځان پوهه که یو د قامه یا خر قامه ستا په وطن کې به امن اله راځي چې ستا په اسمبلۍ ته څوک لېږلي او هغه زینه په تا ښه قانون سازي وشي او د هغه زینه ستا دپاره ښه پالیسي جوړه شي نو اسمبلۍ ته تا خانزیب مولا لېږلی او که نه تا چاره لېږلی دی صحیح ده اسمبلۍ ته تا چې کومه دی
مولانا څه نوم یې دی مولانا عبدالرشید صاحب لېږلی دی که نه تا چاړه لېږلی دی اسمبلۍ ته تا چې کومه دی ریحان صاحب لېږلی دی که نه تا چاړه لېږلی دی اسمبلۍ ته چې کومه دی زه به تا ته سوسکم کوم یادوم چې تا څه شی لېږلي دي ته به امن مطالبه د دغه د مولایانو په کومه خولې ته کې لکه مولا ته خو ستا دا نظر دی چې په ژوندي چې ته وایې زه د هغه قدر کوم او د خانزي مولا په شان مولایان دي ډېر شي او د مفتي منیر شاکر صاحب غونته کې علما کرام دي ډېر شي نو منافقه د مفتي منیر شاکر ته هم تا کنځلې کول منافقه د مفتي د څه نوم یې د خانزي مولوي صاحب ته هم تا چې کومه دی کنځلې کولې چې کله ژوندی و تا خو به ورته ایجنټ ویلو د عیسائی او د افغانستان به دې ورته بچی به دې ورته ویلو او نن چې کله هغه چې کوم دی د دې دنیا نه لاړی نو مړ دی او غږ یې د دې دنیا نه خاموشه شوی دی نن تا ته در یاد شلو د هغه د خاندان څه ودرېږه که په تا کې چې کومه دی جرأت یې او دغه د هغه بیا په تېر ورځ کې زموږ سنیټر هدایت الله چې کومه دی هغه شهید شو د هغه د خاندان سره به ولاړ وی که نه منافقه خو نشته دی حق نشته دی خور سړی د خپل بینک بیلنس جمع کول دپاره خپل ویورز اخیستلو دپاره پښتانه په جذباتو خبرو دوکه کول دپاره چې کوم دی لګیا دي نور قسم په خدای که دا خلک نه د امن فکر راخیستي نه که دیو اصلي امن غمخوار وی که نه دیو به په هغه چا باندې غږ ګوتې اوچتې کړي وي چا چې دا امن خراب کړی دی چې هلکه راځئ پښتنو د یو بل باندې پروپیګنډې الزامات د دې شی نه واورو چې ملا امن راوله وامي امن راوله دا قصې انګلیسو نه واورو او مین خبرې ته راشو چې وروره څنګه پالیسي ستا د پنجاب دپاره ده د سند دپاره ده دغسې پالیسي زما د پښتونخوا لپاره چې کومه ده جوړه کړه نو هله به دا سیسټم سیده کېږي او که ته نه دا وایې چې مولانا ادریس صاحب ولې صفت وکړو پسې بل پلان کې ولې صفت وکړو ډینګري ولې صفت وکړو نو په دې قصو باندې ته پښتانه په خپلو کې نور هم مخته کې نور هم چې کوم دی په یو بل بدګمانه کې نو د خبرې نچوړ دا دی که نه چې تر څو موږ د مرده پرستۍ نه راوتلي نه یو په ژوند پرستو چې کومه دی یقین کړی نه نو موږ به ټول عمر دغسې ذلیل او خوار یو خو راځئ دا کوم چې ژوندي خلک دي د دغو قدر وکړو دا څوک چې کوم دی اصلي د قام خبره کوي د وطن خبره کوي د دې خاورې فکر سره دغو فکر وکړو او دا ما ته څوک نماینده کړي د 14 کال نه صوبه خوري او صوبې تباه او برباد کړه دغو نه تپوس وکړو نو بیا به چې کومه دی د ایمان او د ایمان لیول به معلوم شي چې واقعي حق پرستي خو د خپل هوټل چلولو دپاره د خپل پیج چلولو دپاره کله د افغان چې کومه دی هغه سایډ وي کله چې کوم دی د پښتونولۍ په جذباتو کې راشي او یو څو جذباتي خبرې وکړي او بس ډالر هم وګټي هوټل ته ګاه کم راولي نو په دې قصو دا صرف د پښتنو نه چې کومه دی هغه پیسې راغونډول دي د پښتنو جذبات چې کومه دی هغه داسې حتی رسول دي چې بیا د سمې خبرې جواب چې کومه دی په کنځلو کې کوي نو لاول د خپلو اتلانو د خانزیب مولا لیول خو د دې ته رسولی چې کله الکشن ته ودرېدو نو 12,000 اوټ دې ورکړی مولانا عبدالرشید صاحب له 4,000 اوټ ورکړی د هغه په مقابله کې د یو په 80,000 پاس کړی او بل دې په 15,000 پاس کړی دا دی د ایمان هغه لیول او ته زه د حق پرست علماو سره ودرېږم نو دغو ته خو ته حق پرست علما وې که نه نو دغو ته تا ولې اسمبلۍ ته نه ولېږلي جواب درنه غواړم